حیران یم اسلام آباد دی دلته هر سړک یو ښکلا لري د سړک غاړه یو ښکلا لري شکرپړ یا داسې ډېر ځایونه چې هغه ښکلا لري زه خو دا حیران یم چې دا شیطان دومره توبه استغفار زورور شوی چې مونږ فیصل مسجد طرف ته راکاږي وایي راځئ هلته به ډېره ګڼئ او دلته به مونږ مونځ ته راتلو ماسپښین او مازدیګر ماښام مونځ به مونږ دلته کولو خو چې مونځ ته به راغلو ما چې سوچ به کولو چې یاره دا خو زمونږ مونځ نه کېږي ولې چې کم لباس ته مونږ ګورو که مونږ سلام دې اړخ ته اړوو نو یو لباس دی او که دې اړخ ته وو بل لباس دی د چا په لاس کې هم تسبیح نشته حدود د جومات دی خاوره د جومات ته خپې د جومات په حدودو کې کېښودی کېږي دا څومره کسان چې ولاړ دي ما پکې څوک هم داسې ونه لیدو چې په مونځ باندې ولاړ دی چېرې په جومات کې راشي او 2 رکعته نفل اوس به اذان کېږي د ماښام اذان کېدو حاله دی چې کله اذان وشي تاسو دننه نوتلی شئ هلته نه کلیپ واخلئ یو صف یا یو نیم صف به تاسو ته صرف هلته په جومات کې دننه میلاویږي نوره به ټول دلته څوک تصویران وباسي څوک به څه کوي او څوک به څه کوي دا خو مونځ ته څوک هېڅ څوک دلته مونځ ته نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به مخاطب یم تاسو سره د خپل نوي پیج چې نوم یې دی نوید ارماني سپیچ ملګرو موجود یم په اسلام آباد کې زما د دمیزې زما ډېر زیات خوږ ورور سید خټک بی خوا کې موجود یم بل ملګری را سره هم موجود دی ابه تاسو سره خپل تعارف په خپله ځکه وکړي ملګرو چې سوشل اکټیویسټ هم دی ملګرو سره خپل تعارف وکړه خپل پیج خبره ورسره وکړه السلام علیکم زما نوم ابوبکر صدیق اورکزی دی پیرزاده ابوبکر صدیق اورکزی 88 نیوز سی او اور اسلام آباد چیف رپورټر یم په نیوز چینل کې هم کار کوم زما چې کوم خپل پیج دی هغه 88 نیوز دی او نوید بی راغلی دی مونږ دې ته ډېر زیات خوشحاله یو چې زمونږ ورسره ملاقات وشو نور به تاسو سره خپله نوید بی خبر وي دا ملګرو زمونږ د پاسه بلا د خو بیا هم ډېره زیاته شکریه یې ادا کوم ډېره زیاته مینه یې وکړه ډېر زیات محبت یې وکړو اسلام آباد ته راغلی ملګرو څو ورځې مخکې یو پوسټ شوی یو ویډیو شوی وه چېرې فیصل مسجد کې چې کوم حالات روان وو او کوم ټیک ټاک یې به کېدې کومه فحاشي روانه وه نو هغه بنده ده زما دا یو خواهش و چې یاره دا خو ډېره زیات د خوشحالۍ خبره ده چې یاره دغه کومه فحاشي ده کومه بېغوري هلته روانه ده چې یاره د جومات په پاکه خاوره باندې ټیک ټاک کېږي یا داسې قسم کارنامې کېږي چې هغه د دین او د اسلام خلاف وي نو خوشحاله وم چې یاره دا بندیز راغلی خو بیا هم ډېرو ملګرو ویل چې نه هېڅ بندیز نه دی راغلی نو اوس ورځو په خپله باندې ګورو چې آیا حقیقت څه دي تاسو سره مخې تک دوی چېرته ځئ مه زموږ سره اوسئ ملګرو تاسو په خپله باندې دا حالات کتلی شئ اورېدلي مو خو دلته کې راغلو همهغه سرتور سرونه همهغه منډې ترړې همهغه ټیک ټاک یې زه ویم فیصل مسجد بخښنې څه دا خبره کوم زه یم چې دلې د ټیک ټاک سټوډیو نوم ایښی وی نو هغه به ښه وی ځکه چې دلته کې یو عذاب روان دی او یوه ګناه روانه ده د ټیک ټاک هغه میوزیک د ټیک ټاک دپاره هغه قسم کارنامې چې هغه د کېدو نه وي پکار دلته دا ملګرو چې دلته کې د خلکو په لاسو کې تسبیح وي او دلته کې یو 2-3 کسان په عبادت باندې ولاړو چا نفلونه کولې چا عبادت کولې خو د افسوس څه دا خبره ملګرو چې همهغه شانتې حالات روان دي څنګه چې مخکې وو کومې خبرې چې موږ اورېدلې وي چې یاره اوس هغه هر څه کنټرول دي نو هغه ټولې خبرې دروغ شوې ځکه چې زه دلته رالم ما خپله وکتل چې همهغه شان سیسټم دی پته نشته چې کله به زموږ دماغ ځای له راځي
پته نشته چې کله به مونږ په دې پوهیږو چې کومه خاوره د عزت خاوره د هغې له عزت ورکول دي نو چې هغې له مونږ عزت ورکو هغه عزتداره خاوره مونږ راواغسته په خپلو ناپاکو خپو باندې ګنده کړه پاکستان ترقي نه کوي څه به ترقي وکړي زه فیصل صاحب کوم چې راغلی و دلته په دې سوچ باندې دا بنیاد ایښی دلته یو سوچ راوړی دی پاکستان ته د هغه به دا سوچ و چې دلته به عبادت کیږي دلته به مونځ کیږي دلته به اودس کیږي زما به هم ثواب کیږي او د دې اسلام آباد د خلکو ته به هم یو سهولت وي یو ښکلی جومات به ورته میلاو شاته به دا پته نه وه چې دلته به د ټیک ټاک سټوډیو جوړیږي دلته به څوک عبادت نه کوي دلته به څوک مونځ اودس نه کوي کوم ځای کې چې اودسونه کیږي هلته هم موږ په دې سکرین تاسو ته ښکاري چې خلک لګیا د ټیک ټاک یې جوړي دا چې کوم هغه ځای تاسو ته ښکاري زه په دې سکرین درته ښیم دا د جومات حدود دي دغلته هم سرتورې زنانه ولاړې دي هغوی ټیک ټاک یې کوي آیا مونږ کوم طرف ته روان یو آیا پاکستان به ترقي وکړي سوال نه پیدا کېږي چې تر څو پورې زموږ اعمال نه ټیک شوي ځکه الله جل شانه وایي چې ستا عمل ټیک شو نو په تا باندې به صحیح حکمران مسلط کم خو چې کله ستا اعمال خراب وي سوال نه پیدا کېږي چې په تا باندې صحیح حکمران مسلط شي ملګرو خلک وایي و یاره په کې پی کې په پښتونخوا باندې دین او اسلام ډېر زیات په بره باندې روان دی دلته چې هم کوم پښتانه راځي هغه چې د حالات ګوري نو هغوی د خولې نه یو افسوس وځي چې دا کوم حالات روان دي او پښتون ورور راسره ولاړ دی څنګه بیا خیر دی جی تاسو خیر ستاسو څه نوم دی زما فهد فهد بی د کوم ځای زه پېښور یم بیسیکلي او اوس دلته بنیګاله کې اوسېږم دا راته ووایه بیا چې دا کوم حالات دلته دي نو آیا موږ په کوم طرف باندې روان یو څه به کېږي د دې خو زه خپله مذمت کوم ځکه چې دلته کم خلک زه وینم او دا کم لباس دی ځکه دا خو مسجد دی که نه زما خپله دا سوچ دی زه وایم چې دلته صرف او صرف نارینه راځي زنانه دې نه پرېږدي نو دغه زه وایم چې دا دي وکړي خو مخکې هم دوی کړی خو دلته نه مني که نه ځکه چې کم دلته وګورئ تاسو سرتورې تاسو څنګه وویل او زنانه کم لباس دی نو زه نشم کتی که نه بل بیا د چا په لاس کې هم تسبیح نشته حدود د جومات دی خاوره د جومات ده خپې د جومات په حدودو کې کېښودی کېږي دا څومره کسان چې ولاړ دي ما پکې څوک هم داسې ونه لیدو چې په مونځ باندې ولاړ دی چېرې په جومات کې راشي او 2 رکعته نفل وکړو بالکل صحیح خبره دی وکړه ځکه چې د تسبو او د دغه په ځای چې کم دی دلته ټیک ټاک یې جوړیږي او دا خو لکه مسجد دی که نه د مسجد حدود کې دا بالکل نامناسبه ده چې ته ټیک ټاک جوړې بهر پوره دنیا پرېږده ته مسجد ته راشه دلته مونځ وکړه ته خپل الله نه وغواړه چې یا الله ما څه غلطي ته راشې دلته ټیک ټاک جوړې نه د دې څه ناڅه روکتام پکار دی ملګرو وایي مړه ټیک ټاک په دې ځوان باندې دې څه کړي دي او مړه له ګوس شرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي او ته خو پښتون وې ستا تاریخ یې په کتاب لیکلی مړه له ګوس شرمېږه ځان باندې دې څه کړي دي دا هغه ټیک ټاک دی چې زموږ نوجوان نسل یې کوم طرف ته بوتلو دا هغه ټیک ټاک دی ملګرو چې زما نوجوان زما تورسرې زما ماشوم هغې په دې باندې مجبوره کړو چې په جومات کې هم اوس ټیک ټاک جوړوه د جومات احترام ختم کو څه شي ختم کو ټیک ټاک بیا را سره ولاړ دی څه به ویل غواړې ته خو دلته ژوند کې په کار خو تاسو له ستاسو سوشل میډیا والو چې د دې خلاف راوتې وې چېرته روډ هم بند کړی وې چېرته احتجاج هم کړی وې نوید بھائی دراصل خبره دا ده چې زما دلته بچپن تیر شو په اسلام آباد کې اکثر زما کالج چې دی بالکل د فیصل مسجد نه بیک ګراؤنډ سایډ ته دی او دلته به مونږ مونځ ته راتلو ماسپښین او مازدیګر ماښام مونځ به مونږ دلته کولو او چې مونځ ته به راغلو ما چې سوچ به کولو چې یاره دا خو زمونږ مونځ نه کېږي ولې چې کم لباس ته مونږ ګورو که مونږ سلام دې اړخ تړو وم نو یو لباس دی او که دې اړخ ته وو بل لباس دی نو دلته که زه خبره وکړم یو 2-3 کسانو هغه چې زنانه وې او یو څو مطلب هغه جنټس وو هغې دلته خپل کار شروع کړی چې څوک به ټیک ټاک ته نه پرېږدول هغې پسې هم پولیس او انتظام یې راغلله چې هغه دلته نه اوس غیب دي هغې هم لرې کړه چې لکه تاسو دغه کار مه کوئ نشته دي دلته که تاسو اوس دلته دا موبایل کلاو کړی هغه زنانه به تاسو پسې راتله په برکه کې وه پښتانه وه تا ته به وایي چې پلیز دلته ټیک ټاک مه جوړوه خیر که تا هسې اسلامي ویډیو جوړوله هم تا ته به چې دا جومات دی خو دا ماته جومات نه لګي ولې چې دلته د امام صاحب چې دی هغه هم په هر مونځ نه پس دا خبره کوي چې پلیز تاسو د پردې خاص خیال وساتئ دا جومات دی دا سیرګاه او تفریحګاه نه ده چې تاسو دلته تفریح ته راځئ تاسو به ګورئ بیک ګراؤنډ ته وګورئ تاسو په خپل ولیدو چې دلته څه حالات روان دي که تاسو سره زه ټیک ټاک ویډیو شیر کړم تاسو ته ما وم ښودله چې په کم حالات دلته کې ویډیوګانې جوړېدې خو انتظامیه بالکل خاموش دی ولې چې ما ته خو نه لګي چېرې چې دا جومات لګي ما بالکل دا تاسو خبره چې د ټیک ټاک سټوډیو چې ورته ووایو هغه به ډېره بهتره
او څه وایي بی څوک هم نشته. ما په خپل دوره ویډیوګانې په کړي دي، زه ستړی شوم او ویډیوګانې هم کله کله ریموو شي. او بالکل صحیح خبره خو کولی نه شي. اوس سلامتي کونسل یو اجلاس وشو، هغې کې دا خبره مخې ته راوړه چې وایي حق خبره کې نو هغه پیج والا ونیسئ چې ګوره د نه خلاص نه شي. نو الله دې موږ ته خیر کړي. که زه نه وم او داسې میاشت نیمه کې ویډیو رانله نو بس ګوره مې چېرته په یو جیل کې به پروت یم، بیا راپسې خیر دی لږ اواز اوچت کړي چې نوید بهی داسې حق خبره راوړې وه او هغه یې چوت کړی. کومه ګڼه چې دلته ښکاري تاسو ته نو زه وایم که په اتفاق زموږ دغه غرونه دلته مونځ ته ودرېدل په دې بیکګراونډ کې به ځای نه وي، خو دلته کې اذان ویلی کېږي، دلته کې د جمع ټایم وي خو څوک مونځ له نه ورځي، څوک اذان ته نه غلی کېږي چې اذان ویلی کېږي. بیا زمونږ چې څنګه دی ورور ډېره د پوینټ خبره وکړه، خو که په دې تاسو سوچ وکړئ چې څوک مونځ اودس کوي او عبادت کوي هغه سوال نه پیدا کېږي چې دلته راشي مونځ له، ولې چې د هغه نظر لګي او په داسې ځای باندې د هغه نظر لګي چې اودس وایي د هغې سره ماتېږي، په داسې حرکتونو باندې د هغه نظر لګي چې د هغه خپل نظر د کنټرول نه بهر وي. نو که لاندې ګوري چاله په ډغره ورځي او که بره ګوري نو اودس یې ماتېږي. نو دلته مونځ اودس یو خبره اډ کومه نوید بی، اکثر که تاسو وګورئ اوس به اذان کېږي، د ماښام اذان کېدو حاله دی چې کله اذان وشي تاسو دننه ننوتلی شئ، هلته نه کلیپ واخلئ، یو صف یا یو نیم صف به تاسو ته صرف هلته په جومات کې دننه میلاویږي، نوره به ټول دلته څوک تصویرانو باسي، څوک به څه کوي او څوک به څه کوي. دا خو مونځ ته څوک هېڅ څوک نه دلته مونځ ته نه راځي. مونځ خو هغه خلک کوي چې کوم ته دلته طالب علم دی، هغه چې کوم دلته تعلیم حاصلوي د قرآن د دین، هغه خلک مونځ کوي. او یو نیم پکې داسې نمازي راشي، اکثر که پښتنو نه هم یا بل چا نه هم داسې لرزن هغه مونځ ته نه وځي، تا ته به صرف یا یو نیم صف میلاویږي، کله نه کله ځای یو 3-4 پکې سیوا شي. تاسو ته به دونه زیات لکه چې کم تعداد باندې تاسو دا خلک وینئ دا دننه دا جومات کې دننه نه وي. ملګرو یو خو هغه حقیقت چې یاره ډېرو خلکو یې پابندي ولګېده، هغه حقیقت هم تاسو ته ښکاره شو. بل زه دا حیران یم اسلام آباد دی، دلته هر سړک یو ښکلا لري، د سړک غاړه یو ښکلا لري، شکرپړ یا داسې ډېر ځایونه چې هغه ښکلا لري. زه خو دا حیران یم چې دا شیطان دومره توبه استغفار زورور شوی چې مونږ فیصل مسجد طرف ته راکاږي، وایي راځئ هلته به ډېره ګڼئ، هلته به ډېر زیات ماحول، بس نور تاسو ښه پوهېږئ نو دې طرف ته هم راغواړي. په دې سوچ نه چې هلته به زه یو 2 رکعته نفل وکړم، په دې سوچ نه چې زه به مونځ وکړم، په دې سوچ چې هلته ډېره ګڼئ او حالات هلته داسې وي چې بس مزې دي. تاسو څه وایئ دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله